وای څوک چې د جمعې مانځه نه وروسته دا کلمات په یو کاغذ باندې ولیکي او دغه کاغذ د ځان سره په جیب کې کیدي یا په بټوه کې کیدي یا په صندوق کې کیدي یا په پرس کې کیدي د دې بېشماره پیدې دي. یوه پیدا ده چې دا سړی به الله تعالی د پیریانو د شر نه او د شیطانانو د شر نه محفوظه ساتي او د جادوګرو د جادو نه به الله تعالی محفوظه ساتي. د تعویزګرو د تعویزونو نه به الله تعالی محفوظ ساتي. د هغوی د تعویزونو په تا باندې هیڅ اثر نه کوي. په دغه کور کې به چې دا کلمات پراته وي نو په دغه کور کې به حادثې نه راځي او بد نظر نه به الله تعالی ستا حفاظت کوي. بېشمار او بېبها خزانې د مال او دولت په الله تعالی ستا کور ته راولي. او بله ناشنا پیدا ده چې څوک دا کلمات ولیکي او د سحر مانځه نه وروسته چې کله نور راخیږي دغې کلماتو ته ګوري او په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف وایي نو په خوب کې به د نبی علیه الصلاة والسلام دیدار نصیب کیږي. ډېر اسان عمل دی. کله چې تاسو د جمعې مونځ وکئ نو د جمعې مانځه نه وروسته به کاغذ راوالی، په کاغذ باندې به دا کلمه ولیکئ محمد رسول الله احمد رسول الله 35 بار 15 ځله به دا ولیکئ په دې کاغذ باندې او دا کاغذ به ځان سره په جیب کې کیدی یا په بټوه کې کیدی یا په پرس یا صندوق کې کیدی. انشاءالله العظیم چې دغه فواید به الله تعالی تاسو ته درکوي.